الله جبارخیل په نوم یو ځوان د صحت عامې په نوم داسې اپلیکیشن جوړ کړی چې د هیواد پر کچه د کارونې وړ دی او لسګونه روغتیایي اسانتیاوې یې رامنځته کړي دي د دغه ځوان په خبره هیواد کې د ناروغانو ستونزو ته په کتو له تېرو 2 کلونو راهیسې ورسره د دغه ډول یو اپلیکیشن جوړولو فکر پیدا شو خو د 6 میاشتو پرله پسې هڅو وروسته پر دې بریالی شو چې خپل فکر ته عملي بڼه ورکړي اخوا د ننګرهار ولایتي مسؤلین د دې اقدام د هرکلي ترڅنګ له نوموړي سره د همکارۍ او مالي ملاتړ ژمنه کوي نور حال زموږ د همکار برکت الله هڅاند په راپور کې حبیب الله جبارخیل نومیږي د ننګرهار د رینور ولسوالۍ اوسیدونکی او د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي فارغ دی تازه یې د صحت عامې په نوم یو داسې اپلیکیشن جوړ کړی چې له لارې یې ناروغان کولی شي له اړوند ډاکټر سره د لیدنې وخت واخلي د معایناتو لپاره باوري لابراتوار او غوره روغتون پیدا کړي او د بېلابېلو ناروغیو په اړه آنلاین معلومات او د ډاکټرانو مشورې ترلاسه کړي د جبارخیل په خبره دغه اپلیکیشن چې په پښتو او انګلیسي ژبو دی نږدې 150,000 افغانۍ لګښت پرې شوی او د ټول هیواد پر کچه د کارونې وړ دی دا اپلیکیشن په 6 برخو کار کوي چې یو برخه د ډاکټرانو ده او پسې دویمه برخه د ناروغیو ده درېیمه برخه د وینې معاینات یا لابراتوار ده څلورمه برخه د شفاخانو ده چې کوم روغتونونه دي پنځمه برخه د آنلاین دوا اخیستل دي او شپږمه برخه په آنلاین توګه د خپلو ناروغیو په اړه د ډاکټرانو څخه پوښتنه کول دي دې زیاتوي چې له 2 کالو راهیسې ورسره د دې کار انګېزه وه خو په تېرو 6 میاشتو کې د یو بهرمېشتي ملګري په همکارۍ کارونه بشپړ او سمالاً د کارونې وړ دی د تېرو 2 کلونو راهیسې په دې شي نو زه په دې فوکس کې وم چې داسې یو څه پیدا کړم چې څو د ناروغانو دغه کومې ستونزې چې دي چې دا ما په نظر کې نیولي یا د ټولنه کې موجود دي دې لپاره کار نه دی شوی دې لپاره حل لاره ولټوو په همدې حال یو شمېر هغه ډاکټران چې له دې لارې ورسره ناروغان په اړیکه کې دي دا اپلیکیشن د چارو د اسانتیا لپاره خورا اغېزناک بولي واقعیت ډېر ګټور دی تر دې چې په دې اپلیکیشن کې زه د یو ډاکټر په صفت ور معرفي شوی یم ډېری ناروغان د همدې لارې موږ سره رابطه نیسي دا خو ډېر یو ښه اقدام دی زموږ په نظر باندې ځکه د اپلیکیشن د لارې کولی شي ځینې مراجعین چې په کور کې ناست دي بیرون هماغې ځای نه کتل